ویتر څو رکعات دي؟ نو یاد ساتئ 3 امامان وی ائمه الثلاثه ویتر سنت مؤکده دي. حضرت امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمهم الله تعالی دی وی چې ویتر واجب نه دي، سنت دي، سنت مؤکده دي، اشد تاکیدن دي. یعنی څنګه چې اذان نشي پرېښودی که کم ځکه خلک پریدي نو حکومت یې ډبوي، دغه شان ویتر به نه پرېږدي، او که پرېږدي نو حکومت له پکار چې ویې ډبوي. دی وایي چې ویتر دا بهرحال چې سوچ وکړي که نو حکم ته نو حکم د دواړو یو شان دی. د واجبو خو پرېښودنه شته زموږ په نیز باندې مسله ټیک شو، خو دا کم چې ورته سنت مؤکده وایي د دیو په نیز هم نشي پرېښودی. امام احمد بن حنبل رحمه الله به فرمایل من ترک الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي ان تقبل شهادته. کم سړی چې د قصد ویتر پرېږدي قصدن دا ډېر بد سړی دی. او دویم کار پکې دا دی چې د شهادت به نشي قبلولی. څومره سخت حکم لګوي فتوا. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل زه هیڅ چاته ولا ارخص لمسلمین چې یو سړی مسلمان دی په مسلمانۍ دعوه کوي د دې جملې نه دا راوځي او د ماته وایي چې رخصت راکړه چې زه ویتر ونه کړم، زه به ورته د یو په پرېښودو اجازت ورنه کړمه. اگر که زه دې ته واجب نه یم خو یو چاته هم زه دا اجازت نه ورکوم چې ویتر پرېږدي چې اذان ته مسلمان وایي نه د امامانو حکمونه دي. نو امام مالک، امام شافعي، امام احمد رحمهم الله دا درې وانه د ویترو د قضا قائل دي چې قضا به راوړي کنه پاتې شو. دغه شانتي تمام ائمه قائل د دې دي ټول په اتفاق دي چې ویتر 3 رکعات دي. وزلته اعتراض رسول الله وي فرض مونږ د سورلۍ نه راکوز شوی او ویتر په سورلۍ کړل دي، نو ثابت دا شوه چې فرض مونږ ته د سورلۍ نه راکوزېده پکار دي او چې د فرض مونږ د علاوه مونځونه هغه ته په سورلۍ کولی شي، ویترو ته نه دی راکوز شوی نو ویتر واجب نه دي. نو دا چې کومه واقعه ده شرح معانی الاثار کې دا د ویترو د واجبوالي نه مخکې واقعه ده. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد هغه په ابن عمر نفل به په سورلۍ کول او چې ویتر به شو ویترو ته به راکوشو د سورلۍ نه. او بیا به فرمایل ان رسول الله کان یفعل ذلک، پیغمبر به هم داسې کول. یعنی یو صحابي خو مخکې عمل را نقل کړلی خو عبدالله بن عمر بیا وروسته عمل را نقل کړلی چې ویتر واجب شوی دی رسول الله ورته راکوز شوی دی.